أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. نننی درس کې به ان شاء الله العزیز سورة توبه پارہ نمبر 10 رکو نمبر 6 آیات نمبر 38 39 دو آیاتونه چې نو هغه ویل کېږي. اوس دې ځینې تقریبا د سورت د اخره پورې غزوه تبوک د هغې مختلف حالات چې دی نو هغه ذکر کېږي. غزوه تبوک دا چې نو هغه په سن 9 هجري کې شوی وه او د دې غزوې چې دی نو هغه کېدل مختلف تفاسیرو مختلف انداز باندې چې نو هغه د دې پس منظر ذکر کړی دی چې د هغې خلاصه او نچوړ ټول دا دی چې مدینه منوره کې د یهودو یو لوی سیاسي او مذهبي رهنما ابو عامر راهب دا چې نو هغه د هغوی یو پیشوا ولو او دې ډېر زیات چې نو هغه انتها درجې چالاک ولو. د دغه ابو عامر راهب د چې نو هغه د لاسه ډېر شي چې نو هغه جنګونه دا جوړ شوي مسلمانان له لکه د غزوه بدر نه واخله او غزوه خندق پورې دا سوره چې نو هغه هم داسې غزوې دا راغلي وي مسلمانانو خلاف کافر بړکاو شوي نو په دې کې د کافر لاس ولو. بیا چې کله حضور علیه الصلاة والسلام نو هغه سن 8 هجري کې فتح مکه او حوازین حنین دا چې نو هغه وشولو نو د په هغې باندې انتهایی نور هم زیات قار ورغلو او دوی چې حضور علیه الصلاة والسلام او مسلمانان دا خو ورځ ته ورځ چې نو هغه مخ په وړاندې روان دي نو د هغه ځای نه چې نو هغه روان شول او د روم بادشاه چې په هغه وخت کې به د قیصر ویل کېدل او په دغه وخت کې د هغې بادشاه نوم چې نو هغه هرقل ولو. نو د هغې هرقل بادشاه خواله چې نو هغه لاړو او د هغه ته خپل جړاو فریاد چې نو هغه شروع کولو چې دغه شان چې نو هغه حضور علیه الصلاة والسلام او د هغه ملګري عرب باندې چې نو هغه خو غالب شولو خو اوس هغه وایي چې اهل کتاب رومیان دی چې نو هغه نصاره دوی هم نه پرېږدو او د دې نه مخکې چې نو هغه هرقل بادشاه د هم د حضور علیه الصلاة والسلام او مسلمانانو خبرې او د هغوی همت دی خو اورېدلو نو وی بس ستا بادشاهت ته چې نو هغه هم خطره ده هلته چې نو هغه دغه خبرې وکړلې هغه ورته د صحیح ده د هغه په تیش کې رالو او د هغه یو لښکر چې نو هغه تیار کړلو دلته چې نو هغه حضور علیه الصلاة والسلام ته چې نو هغه مدینه منوره کې د شام نه چې نو هغه سوداګري راغلل او د هغوی حضور علیه الصلاة والسلام ته وویلو چې دغه شانتې د روم بادشاه هرقل د هغه د مسلمانانو خلاف چې نو هغه ډېر لوی پوج تقریبا 3 لکه کې نو د هغې تعداد د دی تیار کړی دی او دغه پوج د هغوی له چې نو هغوی بادشاه هرقل د یوې میاشتې تنخواه چې دی نو هغې وله مخکې پیشګۍ کې ورکړې ده د پاره د دې چې دوی خوشحاله او په دې جنګ کې دی نو هغه په شوق سره حصه والي. حضور علیه الصلاة والسلام ته چې کله د دې پته ولګېده نو نبي علیه الصلاة والسلام چې نو د هغې دپاره قاصد روان کړو تاسو وګورئ لاړ شي جاسوس یې خپل ولېږلو چې دا تیارې څنګه دی ځکه نبي علیه الصلاة والسلام ته به چې کله داسې اطلاع راله نو نبي علیه الصلاة والسلام به د چا په خبره باندې اعتماد نه کو خپل تفتیش به یې کولو او دا د قرآن چې نو هغه حکم ولو چې کله تاسو ته چې نو هغه یو خبره سره راشي فتبینو نو تاسو د هغې تحقیق کوئ چې دا واقعي داسې ده او که نه ده. نبي علیه الصلاة والسلام چې نو هغې تحقیق مطابق چې کله چې نو هغه کس ولېږلو نو د هغوی رالو چې او د الله رسوله د هغوی چې نو دغه پورې رانږدې شوي دي د تبوک میدان ته چې نو د هغې سرحد ته د شام چې نو هغې ته رارسېدلي دي. تبوک دا چې نو مدینه منورې نه تقریبا چې نو هغه په شمال جانب باندې 800 میل فاصله کې چې نو هغه پروت دی. نو په دغه چې کله دغه اطلاع میلاو شوله حضور علیه الصلاة والسلام چې نو صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین ته چې نو هغه د نفیر عام اعلان وکړلو. نو دا غزوه
د نورو غزو په مقابله کې چې نو هغه لکوټي سخت او ګرانه وه. د هغې د سخوالي او د ګرانوالي وجه چې نو هغه یو څو وجې وي. یوه وجه چې نو هغه دا وه چې د اوسه پورې مسلمانان کم جنګېدلي ولو نو دوی د عربو خلاف چې نو هغه جنګېدلي وو. دا دواړه یو شانتي خلک ولو دا او هر چې رومیان ولو نو دوی چې نو هغه د دوی نه د دوی نوعیت هم جدا ولو او د دغه وخت نه نو هغه دغه صفر طاقت چې نو هغه ګڼل کېدل د هغوی اسلحې دا وسرم سیوا وي. دویمه وجه باندې نو هغه د غزوه په دې باندې هم ګرانه وه چې د مدینې منورې د صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د دوی ټول ګزران چې دی نو هغه په باغونو باندې ولو. نو باغونه چې دی نو هغه را رسېدلي ول او دا که خیال مو کړی زموږ مشاهده هم په دې خبره باندې ده چې تنخوادار سړي سره چې دی نو هغه د 20 تاریخ نه اخوا پیسې نه وي. باغوان او زمیندار سره چې دی نو هغه د جمعې کې چې نو هغه پیسې نه وي دی بیا چې نو هغه کنګال شوی د بیا ټول هر څه چې نو هغه دغې باغونو په هغې لګولي د هغې په انتظار نو دی به دغې باندې چې نو هغه ولو. نو صحابه باندې چې نو هغه پیسې وغیره داسې دا شیزونه ورسره هم نه ولو. درېیمه چې نو هغه په دغې باندې ګرانه وه چې د هغوی ټول ګزران د کال چې نو هغه په دغې کجور او په دغې خرمه په دغې فصل به کېدلو نو هغه تقریبا نږدې شوی ولو. څلورمه وجه چې نو هغه دا وه چې د دې سفر چې نو هغه کافي لري و. مدینې منورې نه 800 میله کې چې نو هغه فاصله وه. 800 میله چې کله فاصله شوله نو د 800 میلې فاصله چې نو هغه سړی سوچ وکړي هغه وخت کې دومره فاصله چې نو هغه طی کول او بیا په دغه طرف باندې د عربو سخته ګرمي بیا په هغې کې چې نو هغه نه اوبه میلاوېدل نه داسې سبل ونې وغیره دا به پکې مشکل وي. پنځمه وجه چې نو هغه دا وه چې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د هغوی چې نو هغه په دغه وخت کې کجور را رسېدل او دا سخته ګرمي نو چې دې ټولو خبرو ته کله د هغوی وکتل نو د بعضې صحابه کرام رضوان الله تعالی اجمعین د هغوی چې نو هغه خو چې څنګه حکم وشولو نو یو ډله اقوه د هغوی ډایرکټ چې نو بلا تردد او چې د الله رسوله مونږ بالکل تیار یو. دویمه ډله چې نو هغه وه چې د هغوی په زړه کې لاول چې نو هغه لکوټې تردد رالو او بیا د دغې تردد نه وروستو چې نو هغه د هغوی دغې ته څه شولو تیار شولو. د هغې ذکر الله رب العزت بیا مخکې چې نو هغه کوي آیات نمبر 117 کی لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوبهم فريق منهم ثم تاب عليهم. نو دا هغوی چې نو لاول زړه کې لږ د ارانلو خو بیا الله رب العزت چې نو په هغوی باندې انعام او احسان وکړلو دوی واپس چې نو هغه دغې ته بیا تیار شولو. درېیمه ډله چې نو هغه کسان ولو چې د هغوی چې نو هغه بلا وجه چې نو صرف د سستۍ او د کاهلۍ په وجه باندې چې نو هغه پاتې شول. نو چې کله د هغوی صرف د سستۍ او کاهلۍ په وجه باندې پاتې شول نو د هغوی تذکره الله رب العزت چې نو هغه په دې صورت کې آیات نمبر 118 کې وکړله وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم. څلورمه ډله چې نو هغه وه چې د هغوی چې نو هغه په دې تللو کې چې نو هغه دنیا طرف ته لږ مایله شول چې دا اوس زموږ اوس فصل او دا هر څه چې نو هغه را رسېدلی دی نو اوس به د دې سره څه کوو. نو د دې تذکره چې نو الله پاک هغه په دې آیات کې وکړله. په دې اولني آیات کې اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله ثاقلتم الی الارض. پنځمه ډله چې نو هغه د منافقانو وله چې دغه منافقان چې نو هغوی ووتلو دوی چې نو هغه د مسلمانانو سره چې نو هغه یو ډله منافقان هغه بالکل ول چې د هغوی نفاق بالکل ظاهر شولو او دوی چې نو هغه د سره لا نړلو او بله ډله چې نو هغه وه چې د هغوی نفاق چې نو هغه بالکل ظاهر نه شولو دوی چې نو هغه لاړلو خو د دوی د تللو مقصدو هغه دا و چې د مسلمانانو په منځ کې چې نو هغه دوی نور فساد او هلته چې نو مسلمانانو ته تکلیف چې نو هغه جوړ کړي. د هغې ذکر الله رب العزت چې نو هغه آیات نمبر 47 کې وکړو لو خرجوا فيكم ما زادوكم الا خبالا ولا اوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنه وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. نو دا شپږ چې نو هغه قسمه خلک شو په هغې کې اکثریت خلک ما تاسو ته ووایي چې د هغه په دې غزوې کې تیار ولو
او دوی د دغې دپاره چې دی نو هغه څه شول لاړل. نو اوس دې ځای نه د دغې تبوک چې نو هغه ذکر کېږي غزوې مختلف طریقو سره چې نو هغه اوس د دغې چې نو هغه په دې آیات کې د هغې ذکر دی. تقریبا د دې ځای نه والو تر آخره پورې د غزوې تبوک چې نو د هغې حالت ذکر کېږي. نو الله رب العزت د دغې څلورمې ډلې متعلق چې نو هغه وفرمیل یا ایها الذین آمنوا ای د ایمان خاوندانو ما لکم اذا قیل لکم انفروا فی سبیل الله تاسو نه چې نو هغه څه شوي دي یعنی تاسو ولې نه اوځئ کله چې تاسو ته وویلی شي چې تاسو د الله رب العزت چې نو هغه په لاره کې اوځئ ثاقلتم الی الارض نو تاسو ځمکې طرف ته چې نو هغه مایله کېږئ تاسو چې نو هغه ځمکې طرف ته چې نو هغه درانه شئ ځمکې طرف ته درانل د دې کې خیال کړی څوک چې نو هغه مخکې اوس خو دومره قصې دا نشته خو مخکې به خلکو وړوکې مدرسې ته یا سکول ته بولو هغه به یې په زور بو هغه به نه تللو نو ده به چې کله د لاس نه ونې راښکاودو نو هغه به زر په ځمکه کېناستو نو چې ځمکه باندې به کېناستو د هغه بول به چې نو هغه لږ ګران شول. نو الله رب العزت حق شان تعبیر کړی ثاقلتم الی الارض تاسو ځمکې طرف ته مایله کېږئ یعنې تاسو کېنئ تاسو وایئ چې موږ نه ځو. ارضیتم بالحیات الدنیا من الاخره آیا تاسو د دنیا په ژوند سره چې نو هغه د آخرت مبارک چې نو هغه راضي کېږئ. نو دې کې الله رب العزت چې نو هغه وویلو چې ګوره دا یاد ساتئ د تمام جرایمو چې نو هغه بنیاد د دوه شیزونه دي سوره چې هم جرایم کېږي سوره هم نافرمانیانې کېږي د دې بنیاد چې نو هغه صرف او صرف دوه شیزونه دي یو د دنیا محبت او دویم د آخرت نه چې نو هغه غفلت. نو چې کله د دنیا محبت راشي او د آخرت غفلت چې نو هغه راشي نو بیا انسان په هر قسم جرم کې چې نو هغه هر قسم جرایم ارتکاب دی کوي. اگر که دنیا اسباب د دغې د څه د باب دپاره چې نو هغه ته جوړ کې خدا څوک ختمولی نشي او د هغې مطابق ځکه د الله د پیغمبر فرمان دی حب الدنیا رأس کل خطیئه د دنیا محبت دا د هرې خطا چې نو هغه جړ او سر دی او دویم چې نو هغه د آخرت یره ختم شي. نو کله چې د آخرت یره ختم شي نو بیا د دنیا یو جرایم چې نو هغه هم څوک نشي بندولی او د هغې تاسو ګورئ زموږ او ستاسو چې نو هغه مشاهده ده زموږ په دې لږ دور کې د دې جرایمو چې نو هغه د دغې ګناهونو د دغې نقصاناتو چې نو هغې دپاره خلکو څومره ذریعه وکړي پونه محکمه جدا ده د چې نو د FC جدا ده د آرمي جدا ده سوره چې هم دا شیزونه موږ ته نو هغه ښکاري بیا د هغې دپاره سوره مختلف حالات و بیا د هغې دپاره اوس نن سبا دور کې خیال کړی کیمرې شولې دا ټول شیزونه صرف د دغې دپاره چې نو هغې استعمالیږي چې د دغې جرایمو چې نو هغه څه دباب وشي. خو د هغې باوجود مندېدل خو غټه خبره وروسته ورځه چې نو هغې کې مختلف طریقو سره چې نو هغه جرایم سیوا کېږي وجه چې نو هغه سره صرف او صرف د یوه وجه ده چې د آخرت نه خلک غافله دي او قرآن او دین اسلام د دین اسلام بنیادی عقاید چې تاسو وګورئ نو هغه درې خبرې دي توحید رسالت او آخرتو. نو چې د کم سړي سره د آخرت یره وه د یو جرم چې نو هغه هم ارتکاب نشي کولی خو چې د چا په زړه کې د آخرت یره چې نو هغه نه وه چې زه به یوه ورځ الله ته پیش کېږم زما نه به الله د دې تپوس کوي نو د هر قسم جرایم چې نو هغه کوي دنیا یو طاقت یو قوت چې نو هغې نشي منع کولی. نو ځکه الله وایي ارضیتم بالحیات الدنیا تاسو د دنیا په ژوند باندې چې نو هغه خوشحالېږئ حالان کې د دنیا محبت دا خو ګوره د هرې بېدینۍ چې نو هغه جړله ده فما متاع الحیات الدنیا فی الآخرة الا قلیل دنیا ژوند چې نو هغه د آخرت په باره کې داسې نه هېڅ هم نه دی که زیاته چې نو هغه زر کاله ژوند چې نو هغه هم میلاو شو دی به بیا هم د دنیا نه ځي. نوح علیه الصلاة والسلام متعلق موږ اورو نه حالان کې نو هغه د الله پیغمبر دی بیا په پیغمبرانو کې چې نو هغه 15 پیغمبران چې هغه اولو العزم دي په هغې کې نو هغه یو دی او دومره عمر چې نو هغه چې صرف 900 کاله چې نو هغه د الله دین طرف ته خلک رابللی دي خو د هغې باوجود وګوره بیا هم د دنیا نه چې نو هغه تللی دی. نو دنیا ژوند دا د آخرت په باره کې ډېر لږ دی الا تنفروا يعذبكم عذابا الیما که تاسو چې نو هغه داسې ونه وتئ الله به دله درناک عذاب چې نو هغه درکړي داسې عذاب به دله درکړي چې د هغې به بیا تاسو یاد چې نو هغه یې ساتئ ویستبدل قوما غیرکم او دویم چې نو الله رب العزت انسان ته چې نو هغه تنبیه ورکړله دا مه وایه چې دین کار زه کوم یا زما چې هغه د دین کار وکړو او که زه نه چې نو هغه به چا کولو نه الله وایي داسې مه وایه او دین کار نه ځان پټوه را پټوه هم دا کوم که ته نه کې نو دا د الله قانون دی ویستبدل قوما غیرکم ستا په ځای به الله رب العزت چې نو هغه ته به لرې کړي ستا نه بل یو کس راولي هغه به دغه دین کار کوي
الله رب العزت د خپل دین په کار کې د چا محتاج نه دی. ولا تضروه شیئا او تاسو الله ته هیڅ ضرر نشئ رسولی. که ته چې زه به دین کار نه کوم، زه به دا یو کار کې نو هغه شرکت نه کوم، زه به دا نیک عمل نه کوم، زه به دې به الله نقصان وشي. نه، د الله هیڅ نقصان هم نشي کولی. والله علی کل شیء قدیر. الله رب العزت په هر شي باندې قادر دی. الله دې موږ ته صحیح پوهه نصیب کړي. یا ایها الذین آمنوا اے د ایمان خاوندانو، ما لکم پتاسو څه شوي دي اذا قیل لکم کله چې وویل شي تاسو ته انفروا اوځئ فی سبیل الله د الله په لار کې، ثاقلتم الی الارض نو تاسو درانه شئ ځمکې طرف ته، مایله شئ ځمکې طرف ته. ارضیتم بالحیات الدنیا آیا تاسو راضي شوئ چې نو په ژوند د دنیا من الاخرت د آخرت په مقابله کې، فما متاع الحیات الدنیا پس نه ژوند د دنیا سامان د دنیا د ژوند فی الاخرت د آخرت په مقابله کې الا قلیل مگر لګو. الا تنفروا کچر تاسو ونوتلی یعذبکم عذابا علیما نو هغه بدر کې تاسو ته عذاب درناک، ویستبدل قومکم او بدل کې براولی قوم غیرکم استاسو نما سوا، ولا تضروه شیئا او تاسو هغه ته هیڅ ضرر نشئ رسولی. والله الله پاک علی کل شیء په هر شی باندې قدیر قدرت والده.